बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक्टीरिया, unicellular prokaryotic organism found everywhere where life exists. unicellular د یو سیل نه جوړ څومره بکټیریا چې دي دا ټول unicellular دي، د یو سیل نه جوړ دي، د یو نه سوا سیل په بکټیریا کې نشته. prokaryotic organisms دي جاندار دي، مونږ کېږي په هر هغه ځای کې په کوم ځای کې ژوند موجود دی. نو چې په کوم ځای کې ژوند پاسیبل او ممکن نو په هغه ځای کې به بکټیریا مونږ کېږي. پروکریاټک څه ته وایي؟ نو مثال په تور فرض کړه یو سیل دی، په دې کې دننه دا چې کوم دي دا ډي ان اے او ار ان اے دي. په سیل کې دننه چې څومره کارونه کېږي نو هغه ټول به دا ډي ان اے او ار ان اے کنټرول کوي. که پرس کې دې سیل تر بهر نه سسیز راځي یا د دننه نه بهر ته سسیز خارجي کی تر دې پوری اوبه راکاږي یا بهر ته اوبه خارجي چې څه هم کېږي په دې سیل کې دننه نو دا به ډي ان اے او ار ان اے کنټرول کوي. دا یو سیل تاسو وګورئ په دې کې دا ډي ان اے او ار ان اے دي، اصل کې دې تمګه نیوکلیس وایو. نو که پرس کا په دې ځایونو کې په کم ځای کې هم څه کار کېږي نو هغه به تپوس ته چا نه کوي د ډي ان اے او ار ان اے نه. د ډي ان اے او ار ان اے نه بغیر په سیل کې هیڅ کار نشي کېدی. دا ډي ان اے او ار ان اے د سیل وزیر اعظم دې ته موږ ویلی شو یا د سیل صدر دې ته موږ ویلی شو. که په کم ځای کې هم په سیل کې دننه څه کار کېږي نو هغه به تپوس ته چا نه کوي د ډي ان اے او ار ان اے نه. نو که پرس که د ډي ان اے او ار ان اے نه دلته کې پرده نه وتاو نو دې ته به موږ پروکریاټک سیل وایو. مطلب د خپل وزیر اعظم چې کم حفاظت دی نو هغه ډېر زیات صحیح نه دی شوی. بل د یوکریاټک نو که پرس که د ډي ان اے ار ان اے نه غیر چاپیره پرده تاوه ټول نیوکلیس پکې موجودو، صحیح حقیقتي نیوکلیس پکې موجودو نو هغې ته به موږ یوکریاټک وایو. دا یوکریاټک ډېر ترقي یافته دي او پروکریاټک لږ کمزوري دي. یوکریاټک د خپل وزیر اعظم حفاظت لږ ډېر کړی دی. نو بکټیریا پروکریاټک دي، مطلب د دې د وزیر اعظم نه غیر چاپیره دیوال پرده نشته. نو یوکریاټک هغه دي چې د هغې د نیوکلیس نه غیر چاپیره مطلب د ډي ان اے ار ان اے نه بغیر چاپیره پردای او ټرو نیوکلیس په بدی کې موجودي. بکټیریا آر سنگل سیل ارګانیزمز، بکټیریا د یو سیل نه جوړ جاندار دي. they are found in every type of environment، دیو په هر قسم ماحول کې مونږ کېږي. they are found in air، دا په هوا کې مونږ کېږي، واټر اوبو کې، سایل خاور کې، and inside living things او په ژوندو څیزونو کې دننه. few bacteria are harmful to organisms، څه بکټیریا یو څو بکټیریا نقصان ده دي جاندارو ته. harmful معنا نقصان ده. they cause diseases in plants، دیو په بوټو کې بیماریاں خوري، animals زناورو کې and humans او په انسانانو کې. نیمونیا، ټیوبرکلوسس، ډایریا. نمونیا ته وایي ټي بي، تبدق، ټیوبرکلوسس ټي بي، ډایریا پیچش. دا یو څو بیماریاں دي چې دا بکټیریا خوري. د دې علاوه نور هم ډېر زیات بیماریاں خوري. څه بکټیریا دا زیاتره بکټیریا داسې دي چې هغه د انسان د پیدې لپاره دي، د ارګانیزمز د پیدو لپاره دي، او یو څو چې کوم دي نو هغه نقصان ده دي. a large number of bacteria are useful for humans، په زیات مقدار سره بکټیریا پیدمن دي د انسانانو لپاره. some bacteria help in the digestion، سب بکټیریا مدد کوي په ډایجیشن کې، هضمېدو کې، of food د خوراک، and absorption of food او د خوراک په جذب کېدو کې. in our small intestine، زموږ په small intestine کې، کولمو کې. دا څه انفارمیشن دی د بکټیریا باره کې. the bacteria which are beneficial for us are called useful bacteria، هغه بکټیریا چې زموږ لپاره پیداناک دي هغې ته موږ یوزفل بکټیریا وایو. the number of harmful bacteria is very less، د نقصان ده بکټیریا نمبر او تعداد ډېر زیات کم دي. the number of bacteria in your body is more than the cells of your body، ستا په باډۍ کې چې د بکټیریا کم تعداد دی نو ستا له سیلونو نه د بکټیریا تعداد زیات دی. the number of bacteria in small spoon of soil، په یو وړه کاشوغه خاوره کې د بکټیریا تعداد is almost equal to the number of the people living in the continent Africa،
په افریقا کې د انسانانو د تعداد نه سیوا دي. مطلب بیکټیریا په ډیر زیات مقدار سره موجود دي. که یو وړوکی شان کاشوغه کې ته خاوره واخلي، چمچ کې ته خاوره والي، نو په دغه کې چې څومره بیکټیریا دي نو د ساوث افریقا د افریقا چې کوم کانټیننټ دی نو د هغې نه په دغه لږه خاوره کې بیکټیریا سیوا دي. پنجای Thales like eukaryotic spore producing organism feeding on dead matter. Thales like مطلب دا دی چې تیلس موږ هغه څیز ته وایو چې نه پکې د زیلي پته لګي، نه پکې د تنې پته لګي، نه پکې د پاڼې پته لګي او نه پکې د فلاور پته لګي، هغې ته موږ تیلس لایک وایو. پنجایي دا خوسې خریړې او په روټۍ چې دا کم چڼېشی کېږي دا د دې مثال دی. نو په هغې کې نه پاڼې پته لګي په خوسې کې، نه پکې د زیلي، نه پکې د څانګې، نه پکې د تنې. نو تیلس لایک یوکریاټک خو هغې ته موږ وایو چې په هغې کې به ټرو نیوکلیس موجودي، د ډي ان اے آر ان اے نه بغیر چاپېره پرده تاوي. سپور پروډیوسینګ سپور به جوړوي. نو سپور واړه واړه داسې مایکروسکوپک باډیز دي چې د هغې نه بیا نوي پنجایي راټوکېږي. نو سپور چې کوم دی نو دا مایکروسکوپک څیزونه دي، باډیز دي چې د هغې نه نوی پلانټ د پنجایي راخېږي. دیټ فیډینګ آن ډیډ میټر. پنجایي په مړو څیزونو نه خپل خوراک حاصلوي. پنجایي خپل خوراک په خپله نشي جوړولی. نو څومره چې ډیرانونه دي او یا ګنده ځایونه دي، یو بل څیز مړ شي، بوټی مړ شي یا داسې ډنګز وغیره، نو په هغه ځای باندې پنجایي راټوکېږي. پنجایي آر سمپل ارګانیزم دیټ آر نیدر لایک پلانټس نار د انیملز ان دیر کریکټرسټک. پنجایي یو ساده جاندار دی چې نه د بوټي په شانتي دی او نه د ځناورو په شانتي دی په خپلو خصوصیاتو کې. They cannot make their own food. دا خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، نو ځکه خو دا په ډیډ باډیز باندې کېږي، په مړو څیزونو باندې کېږي او د هغې نه خپل خوراک حاصلوي. They often grow on dead organisms. په مړو څیزونو باندې کېږي، په or decaying matter یا په ورستو څیزونو باندې کېږي. They decompose dead matter into simple materials. دا ډیکمپوز کوي، ماتوي مړه څیزونه ساده میټیریلز ته. then they absorb بیا جذب کی these simple materials دا ساده څیزونه as their food د خپل خوراک دپاره. some fungi obtain their food from living plants. څه پنجایي خپل خوراک د ژوندو بوټو نه حاصلوي and animals او د ځناورو نه and cause diseases in them او په دیو کې بیماریانې خوري. رنګ ورم، سپونې، ایتلیټس بوټ، ګروتونه چې خوږ شي دغه ته مونږه ایتلیټ بوټس وایو. ییسټ اینډ پینیسیم دا دوه بیماریانې شوې. ییسټ، خمیر اینډ پینیسیلیم آر د ایگزامپلز آف پنجایي. ییسټ او پینیسیلیم د پنجایي مثالونه دي.